सिक्युरिटी फोर्सेस د ترهګرو د ګروپ د اړخه په بونو چونه حمله ناکام وکړه. ترهګر په 15 جولای سار وختي د بارودو نه ډک گاډي سره د 14 دیوال سره جنگیدو نه پس دغه سلسله تر سره شوې ده. د ایس پی آر د اړخه جاری شوی بیان تر مخه د ترهګرو په خودکش دماکه کې اته د پاک فوج ځوانان هم شهیدان شو. په جوابي کاروای کې ټول 10 وانه ترهګر هلاک کړي شوی. د دماکې په نتیجه کې د دیوال یو برخه پرې وته او ورسره نږدې ودانو ته نقصان ورسېدو. د ایس پی آر تر مخه په کلیرنس اپریشن کې سکیورټي فورسز د ترهګرو مقابله وکړه او ټول 10 ترهګر ووژل. د ایس پی آر تر مخه د ترهګرۍ دا کاروایی د حافظ ګلبادر ګروپ د اړخه شوې ده. حافظ ګلبادر ګروپ د افغانستان نه کار کوي. درې ګروپ درې دین وړاندې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایو د لپاره د افغانستان ځمکه استعمال کړې ده. سکیورټي فورسز د ترهګرو ګروپ د اړخه په بنو چونه حمله ناکامه کړې ده. ترهګر په 15 جولای سحر وختي د بارودو نه ډک گاډي سره چونه دیوال ته ورسېد او دغلته کې وجنګاو. د ایس پی آر د اړخه جاری شوی بیان تر مخه د ترهګرو په خودکش دماکه کې اته د پاک فوج ځوانان شهیدان شوي دي. په جوابي کاروای کې ټول 10 وانه ترهګر ووژل شو. د دماکې په نتیجه کې د دیوال یو برخه را پرېوته او ورسره نږدې ودانو ته نقصان ورسېدو.